عموما غیر مقلدین ائمه محدثین کې د امام بخاری رحمت الله علیه او کتب احادیث کې د صحیح بخاری نوم ډېر په کثرت سره اخلي او د عوامو نه د مطالبه کوي چې تاسو حدیث راخکاره کې خود صحیح بخاری نه او بیا نوم هم غلط اخلي بخاری نه وای بخاری تاسو حدیث راخکاره کې د صحیح بخاری نه او د کومه د دعوه ده چې موږ هر خبره د صحیح بخاری موافقه ده موږ هر عمل د صحیح بخاری موافق ده حالانکه د ته دا پته نشته چې صحیح بخاری کې خو صرف مرفوع احادیث نه دي صحیح بخاری کې مرفوعات ستا موقوفات ستا مقطوعات ستا مرسلات معلقات مکرره دا ټول دي یعنی د هر حدیث سند رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه رسیدلی بلکې په دا کې د صحابه کرامو اقوال شته تابعین او اقوال شته تبع تابعین بلکې د بعض فقهای کرامو اقوال هم شته خدای صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره مانی بل د هیڅ خبره منلو ته تیار نه دي د صحابه کرامو تابعین او فقهای کرامو خبره منلو ته بالکل هم دی تیار نه دي او د خلکو نه مطالبه کوي تاسو حدیث پیش کوي د صحیح بخاری نه حالانکه صحیح بخاری کې هو صرف موقوف هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم سند رسیدل صرف هغه نه دي بلکې د صحابه کرامو تابعین تبع تابعین دغه ټول اقوال صحیح بخاری کې موجود دي او د دعوه د خلکو نه مطالبه کوي تاسو صحیح بخاری نه حدیث پیش کړي حالانکه کا په حقیقت باندې سوچ وکړي د صحیح بخاری سره د دوی بالکل تعلق هم نشته دا سه اجتهادي مسائل دي چې هغه صحیح بخاری خود څه کوي بالکل د حدیثو په کتابو کې هم نشته موږ به د دې د مطالبه کوو چې تاسو منځ کوي او کنه دی به وایي چې بالکل موږ منځ کوو نو اوله خبره دا ده چې په مانځ کې تکبیر تحریمه شروع کې لاسونه اوچتول دا لاسونه اوچتول فرض دي واجب دي سنت دي مستحب دي تشایي کچیرته یو کس تکبیر تحریمه وخت کې لاسونه نه کې اوچت آیا د سړي منځ کېږي او کنه دا اجتهادي مسله ده دا د حدیثو په کتاب کې نشته دا فقهای کرام راستري دي او کچیرته د کوم کسان تقلید کوي ادا مسائل هم وي خدای په ظاهره خدا وایي چې موږ تقلید نه کوو خدای به تقلید نه چلیدلی هم نشي دی هر قسم عمل کوي زه تاسو څه مثال نه بیانوم په مانځه کې رفع الیدین کول دا فرض دي واجب دي سنت دي مستحب دي تشای او که څوک رفع الیدین نه وکي آیا د سړي مونځ کیږي او کنه او داسې په ټلیفون باندې نکاح پړاول ټلیفوني نکاح آیا دا صحیح ده او کنه او د روزې په حالت کې وینا لګول وینا استل دا صحیح ده او کنه بلا باندې روزه ماتیږي او کنه او دا سه نور مسائل په مانځه کې لاس نیول دا فرض دي سنت دي مستحب دي واجب دي تشای او که څوک دا لاسونه نه ونیسي د مسلې منځ کېږي او کنه دا چې په مانځه کې ثنا ویل سبحانك اللهم او دا فرض دا واجب دا سنت دا سه دا ټول مسائل چې کوم دي دینه متا دا تاسو کې چې آیا دا سنت دا فرض دا واجب دا مستحب دا او ته دا په صحیح بخاری نه راخکارک بلکې صحیح بخاری پرې دا د حدیث چې کوم کتاب هم چې په حدیث کې دا راغلی وي چې تکبیر تحریمه فرض ده او که څوک تکبیر تحریمه سره مونږ نه وکړي د مونږ نه کیږي یا دا سه په د روزې په حالت کې ویني لګول دا صحیح نه دي دا په حدیث کې راغلی دي کوم حدیث کې دي کوم کتابه کې دي دا څه بد دی نه د هر اجتهادي مسائل تاسو کوي چې تاسو په دې مسائل باندې عمل کوي مسائل باندې عمل کوي خو چې موږ تقلید نه مونږ په ظاهر د تقلید منکر دي خو په حقیقت کې د تقلید نه بغیر دا بالکل نشي چلدل نو موږ به دې نه د مطالبه کوو چې تاسو اول د داسې مسائل حل د صحیح بخاری نه راوځي کچیرته صحیح بخاری کې نه وي بیا د حدیثو په چنوم کتابي پاغه کې تاسو د جواب راوځي خو دوه خبره یاد ساتئ یو خود تقلید مکوي د شرک نه ځان بچ کی کچیرته تاسو تقلید وکړو نو تاسو په خپل تاسو بزرګان وایي دا سړی مشرک ده بیا ځان مشرک او دوم سړی د قیاس نه ځان بچ کی کچیرته قیاس مو کو بیا تاسو شیطانان سوی ځکه تاسو خپل بزرګان وایي چې کوم کس قیاسو کې دا شیطان ده نو د قیاس نه هم ځان بچ کی د تقلید نه هم ځان بچ کیا ځکه چې کچیرته تاسو ځان نه کوي بچ پتا سے بد شرک فتوا هم لگی اور شیطانت فتوا هم بد لگی